Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English class 7 unit number 10. Title of the lesson is The Happiness and Prosperity of the Home. Happiness خوشحالی، prosperity هم خوشحالی ته وایي. happiness داسې خوشحالی ته وایي چې د یو انسان د مرضی د خواهش یو کار وشي او د په مخ کومه خوشحالي ښکاره شي، دې ته هیپینس وایي. پراسپیریټي په اصل کې داسې خوشحالۍ ته وایي چې غربت، بیماریانې، هر څیز ختم شي، که د دې کس په مخ ښکارېږي او که نه ښکارېږي نو دې ته پراسپیریټي وایي. دا د ترقي په معنی کې اغوستلی کېږي. د هوم نه دلته مطلب دی وطن، یعنی د وطن خوشحالی او سوکالی. پاکستان از ا ډیولپینګ کنټری. پاکستان یو ترقی پذیر ملک دی. ډیولپینګ چې ترقی کوي، مخ په وړاندې رواني. ډیولپډ چې ترقی کړي، ترقی یافته. الله هیز بیسټوډ، الله ورکړي دي مینی تھنګز، ډیر چیزونه ان پاکستان لا، لایک ډیفرنٹ سیزنز، لکه مختلف سیزنونه، موسمونه، and abundant minerals او بے حده معدنیات and natural resources او قدرتی ذریعی. all we need، هغه څه چې موږ ته ضرورت دی to do چې وکړو is هغه دا دی to streamline چې په کار راولو، چې برابر کو these resources، دا فایدې to streamline these resources، چې فایده اوچته کو د دې resources نه in order په دې غرض to gain progress، چې ترقی حاصله کو and prosperity او سوکالی. first of all د ټولو ناول to make our country strong، چې جوړ کو خپل ملک مضبوط and self sufficient او خودکفیله in cash and edible crops، په نقداور او خوراکي فصلونو کې. cash crops دیته وایي چې کم سیز مونږ خورو نو خو هغه زمونږ دپاره پیسه ډیره ګټي، لکه تماکو شو، پټسن شو، دا کیش کراپس دي. ایډیبل هغه لکه جوار غنم چې مونږ یې خورو. وی شوډ اډاپټ، مونږ ته خپلول پکار دي د ماډرن ټیکنیکس، نوي طریقې آف اریګیشن، د اوبخور اینډ کلټیویشن او د کروندې. سفیشنٹ کوانټیټي آف فرټیلایزر، پوره مقدار د سرې، واټر سپلای، د اوبو ورکول and seed او تخمونه should be provided، مهیا کول پکار دي to the farmers، زمیندارانو ته so that د دې دپاره they can produce، چې دوی پیدا کی more crops، زیات فصلونه and we may save، او منګه بچ کو our wealth، خپل دولت by not importing، چې نه درآمد کو food crops، خوراکي فصلونه from other countries، د نورو ملکونو نه. A country cannot be called، یو ملک ته نشي ویلی کېدی a developed country، یو ترقی یافته ملک until تر دې it does not expand، چې دا خواره نه کي، زیات نه کي new industries، نوي صنعتونه in all the possible places، په ټولو ممکن ځایونو کې where resources are easily available، چرته چې ذرایع په اسانۍ مهیا وي، دستیاب وي. We have a lot of raw cash crops، منگ سره ډیر خام نقداور فصلونه دي. را crops یا را cash crops، را خام ته وایي، خام دی ته وایي چې یو څیز ته جوړ شوی نه وي. تماکو دی زمونږ سره دا د سیګرټو د صنعت دپاره یو را cash crop دی. and we earn، او منګه ګټو very little، ډیر کم اماونټ پیسې آف انکم، د آمدنۍ by exporting them، چې دا ایکسپورټ کو، یعنی مونږه را میټیریل ایکسپورټ کو، نو په کار داره چې په کار یې راولو، یو څیز ته جوړ کو بیا ایکسپورټ کو، نو مونږ له به ډېره فایده راکړي. سیکنډلی دویمه خبره دا ده in the days of science and technology، د ټیکنالوژي او ساینس په زمانه کې many countries، ډېر ملکونه are adopting، خپلی new technology، نوی ټیکنالوژي in all the fields، په ټولو میدانونو کې، په ټولو شعبو کې. and as a result، او په طور د نتیجې they have reached، دوی رسیدلی on the top of technology، د ټیکنالوژۍ اخري حد ته
and research او د تحقیق and now was they are able دوی د دې قابل دي to produce technological goods products چې جوړ کی د ټیکنالوژي سامان داغي پیداوار ټیکنالوژي سامان یو ټیکنالوژي دا ده چې په یو ماشین باندې منګه کپړه جوړو خو دا کپړه چې په جوړی نه دا خو ټیک د ټیکنالوژي استعمال من کوو خو د دې کپړې جوړولو لپاره چې دا ماشین جوړی نو دغه اصل کې ټیکنالوژیکل ګډز دي of households د کور د استعمال and other beneficial ماشین دی او نور فایدمنه ماشینری سو وی آلسو شو ټرای نو مونږ ته دا هم کوشش پکار دی اور بیسټ خپل ښه کوشش پکار دی ټو هیو چې ولرو ماډرن ټیکنالوژي نوی ټیکنالوژي فار د پروګرس اف اور کنټری د خپل ملک د پرمختګ د پاره تړلی درېمه خبره دا ده ان امپلایمنٹ از ا کرس چې بیروزګاری یو لعنت دی فار ا کنټری د یو ملک دپاره اٹ کریټس دا پیدا کوي a lot of economic, social and political problems ډېرې زیاتې معاشي معاشرتي او سیاسي مسلې unemployment causes unemployment سبب جوړیږي بیروزګاری سبب جوړیږي many evils د ډېرو برایانو in the country په ملک کې and the government is compelled او حکومت مجبور شي to face چې مقابله وکړي these serious problems د دې سنجیده مسلو سره unemployment is common بیروزګاری عامه ده in all walks of life د ژوند په ټولو شعبو کې throughout the country په ټول ملک کې د educated تعلیم یافته illiterate ناخوانده فارمر زمینداران skilled هنرمند and unskilled او بې هنره خلق are suffering مبتلا دي from this serious problem په دې سخته مسله کې it is very essential دا ډیره ضروری ده to take immediate steps چې فوري اقدامات اوچت کړي شي to wipe out چې لري کی ختمه کی unemployment بیروزګاری from پاکستان د پاکستان moreover د دین علاوه education ادا کوي د کی رول بنیادی کردار in the prosperity of a country د یو ملک په سوکالۍ کې therefore د دې وجنه we must strive hard موږ ته ښه کوشش پکار دی to increase چې زیات کو د literacy rate د خواندګۍ شرحه of our country د خپل وطن both male and female education زنانه او نارینه دواړه تعلیم should be promoted لترقی ورکول پکار دی in order په دې غرض to achieve happiness چې خوشحالي حاصله کو and prosperity او سوکالي of our home د خپل وطن the need for technical education اغه ضرورت د فنی تعلیم is very great ډیر زیات دی our country is on the way زمونږه ملک په لاره دی to industrialization صنعتکارۍ طرف ته therefore د دې وجنه it is necessary دا ضروری ده that there should be a shift چې بدلی پکار ده shift پکار دی of emphasis د تاکید د زور in our education په خپل تعلیم کې more and more people زیات و نزیات خلق should get technical education پکار د چې حاصل کی فنی تعلیم if we seriously pay کمنګ په سنجیدګۍ سره ورکو attention توجه to these persistent problems دی جاری مسلو ته we can certainly add یقینا چې موږ اضافه کولی شو to the progress هغه ترقۍ ته and prosperity او سوکالۍ ته for beloved homeland دا خپل محبوب وطن پاکستان چې نوم یې پاکستان دی. Thank you very much.